بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. نننې زمونږ ویډیو چې ده هغه د کلاس 4 اخیری چپټر نمبر 13 کلاس 4 د چپټر نمبر 13 چې دی هغه اخیری چپټر دی. د چپټر نوم دی لیټل تھنګ. څه شی پویم دی نوم یې څه دی لیټل تھنګ. د هغې چې انګلیش پورشن یا موږ ورته ګریمر وایو ټول هر څه چې دی هغه به په دې کې موږ څه کوو سټډي کوو. د ټول نه اولنۍ خبره په دې کې دا ده چې د ګریمر دا پویم نوم ورکړي چې یاره دا پلانکې پویم چې دی دا چا لیکلی دی. نو دا اولنۍ خبره ده چې لیټل تھنګ چې دی دا زموږ سره پویم دی او دا لیکلی چا دی نو دا جولیا ای کارني. ټیک شو. ای نمبر دا اپشن چې دی دا پکې څه کوئ دا به سلیکټ کوئ. ټیک شو. جولیا ای کارني دا د لیکلی دی دا د دې پویټ دی. د پویټ نوم یې دا دی. ټیک شو. نو دا هم زموږ سره یو ام سی کیوز راتلی شي. بل زموږ سره راځي نان وربل کمیونیکیشن is when we use different body part and gestures to communicate our feeling and emotion. non verbal communication منګه وایو چې non verbal communication ته منګه په پښتو کې دا وایو چې په اشارو کې خبرې کول. ټیک شو. په اشارو کې خبرې کول لکه منګه په خوله باندې خبرې نه کوو خو لاس خپې یا سر یا دا چې دی نو دا داسې اړقو چې هغه مونږ کمیونیکیشن کوو د بل سړي ته خپل پیغام رسو. لکه اوس فار ایگزامپل مونږ ته یو سړی راغی یو انګریز راغی هغه سره هغه مونږ ته وایي چې یاره لرګي به څنګه چې یا بل څه به څنګه کې نو مونږ به څه کوو د لاس په داسې کوو چې یاره سره خو مونږ په انګلیش کې خبرې نشو کولی نو مونږ به تا په لاسو خبرې کوو یا به په خولې خو نشو کولی خو دا باډي به داسې جوړو چې د هغه سره مونږ کمیونیکیشن کوو خبرې ورسره کوو. نو دقې ته مونږ څه شی وایي نان وربل کمیونیکیشن ورته وایي. ټیک شو. په دې کې مونږ خپل فیلینګ او خپل ایموشن چې دی هغه ظاهرو. ټیک شو. اوس لکه مونږ ګورو ها دا چې دی دا چې کله مونږ داسې لاسونه اوچت کړي دي که نه دی دا چې کوم دی په دې تصویر کې دی کسانو لاسونه اوچت کړي دي نو د دې مطلب دا دی چې دا سلیبریشن کوي دا خوشحاله دي څه شی سلیبریټ کوي چې کوم څیز سلیبریټ کوي داسې لاسونه اوچت کړي. ټیک شو. لکه فار ایگزامپل دا موږ یو قسمه ډانس غونته ښکاري. ټیک شو. بل چې دی انګري یو سړي لاسونه د قار اوچت کړي ته ډېر زیات د قاره کې نو لاسونه به اوچت کړي نو دې ته انګري غوسه ورته وایي. ټیک شو. دا بل چې دی کاونسلینګ چې دی نو دا مونږه تسلي ورکول ته وایي. ټیک شو. یو سړی دی ډېر زیات خفه دی نو بل راشي یا وله په دې څټ یا په دې ملا باندې داسې لاس کېږدي یا داسې په اوږه وله لاس راواړئ او تسلي وله ورکوئ نو دې ته مونږه څه شی وایي دې ته مونږه کاونسلینګ دپاره څه شی نان وربل کمیونیکیشن مونږه دې ته وایو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي ورډ مینینګ. ټیک شو. ایټرنیټي چې دی دا ورډ ما ځکه لیکلی دی چې دا ما په ټیسټونو کې چې دی لیدلی دی نو د دې نه دا معلومه شوه چې د کلاس 4 نه هم تاله څه راغیستی شي ورډ مینینګ راغیستی شي. ټیک شو. ایټرنیټي معنی ده انفاینایټ یا موږ وایو چې ان اینډینګ ټایم. کم ایټرنیټي موږ هر هغه ټایم ته وایو چې هغه اینډ کېږي نه. ټیک شو. بل موږ وایو پلیزنټ ګیو سینس اور انجوایمنټ. خوشحالۍ ته موږ څه شی وایو پلیزنټ ورته وایو. مایټي موږ وایو سټرانګ یا پاورفل ته شي لکه موږ چې الله المایټي. ټیک شو. نو دا مایټي لفظ چې دی دا د څه دپاره د پاورفل یا د سټرانګ مضبوط دپاره استعمالیږي. بل دی سټری ټو وینډر. د سټری معنی ده ټو وینډر. ټیک شو. بل زموږ سره دی ورچو ا ګوډ ایک یو ښه کار ته موږ ورچو وایو. ټیک شو. نو دا زموږ سره ورډ مینینګ دی د دې نه راتلی شي. ما تاسو ته ووایي چې د ایټرنیټي لفظ په دې کې ما ځکه لیکي دا په بل پیج نه د دې نه ما راوړو ځکه چې دا زموږ سره په ټیسټ کې راغلی. پاسټ پارټیسیپل اف ریګولر ناون. ریګولر ناون دی د هغې پاسټ او پاسټ پارټیسیپل به موږ کله جوړو. ریګولر ناون به موږ هر هغه ناون ته وایي چې د هغې پاسټ او پاسټ پارټیسیپل د ډي او د ای ډي په ایډینګ سره جوړیږي. لکه موږ مثال په تور وایو الاو. الاو چې دی دا زموږ سره څه شی دی ریګولر ورب دی. ټیک شو. بیهیو زموږ سره ریګولر ورب دی. جمپ زموږ سره ریګولر ورب دی. واک زموږ سره ریګولر ورب دی. ځکه د څه وجې نه چې کله موږ د دې سره ای ډي را یوځای کړو. ټیک شو. نو هغې موږ له څه شی راکړو فاسټ راکړو او چې کله ورسره بیا موږ ای ډي را یوځای کړو نو پاسټ پارټیسیپل یې راکړو. دقسې د دې خبره هم ده د دې هم ده د دې هم ده د دې ټولو چې ده چې کله ورسره موږ یا ډي یا ای ډي را یوځای کوو او هغه موږ له پاسټ راکوي او پاسټ پارټیسیپل راکوي نو هغه ورته هغه قسمه ورته به موږ ریګولر ورب ورته وایو. ټیک شو.
بل زموږ سره راځي کوېسچن ورډ. کوېسچن ورډ مونږ یو پیر ویلی هم دی، خو کوېسچن ورډ مونږ وایو چې آر یوز ټو آسک کوېسچن. هغه ورډ چې هغه مونږ د تپوس دپاره د یو سړي نه تپوس کوو او د هغې دپاره مونږ یو لفظ استعمال کوو، نو هغې ته مونږ ریګولر ورډ وایو، لکه وین کله، هاو مینی څومره، هاو مچ څومره. دا ټول چې دی دا زموږ سره کوېسچن ورډ دی. ټیک شو. د دې دا مثال دی، د دې دا مونږ وین وټ هم چې دی زموږ سره دغه دی ویر. ټیک شو. هو دا ټول چې دی، هاو مینی دا ټول چې دی دا زموږ سره څه دي کوېسچن ورډ دی. چې کله مونږ د یو سړي نه تپوس وکړو چې وټ از یور نیم، ټیک شو، ستا څه نوم دی، نو وټ چې دی دا زموږ سره د کوېسچن دپاره راغی، نو دغې ته مونږ کوېسچن ورډ ورته وایو. ټیک شو. بل په دې کې اوس مونږ وایو چې په دې کې پوس دا سویچبل کوېسچن ورډ، لکه موږ ته به کوېسچن څنګه راځي چې داسې ډیش پې ورکړی چې په دې کې سویچبل کوېسچن ورډ چې دی هغه یوز کوي، نو موږ به څه د هغه سینټینس هغه نوعیت ته به ګورو. ټیک شو. چې ډیش از یور نیو سکول، نو په دې کې که موږ وایو چې واټ از یور نیو سکول یا هو از یور نیو سکول، نو دا به غلطه خبره، خو موږ په دې کې څه شی وی آر، ستا نوی سکول چې دی هغه په کوم ځای کې دی. ټیک شو. یا موږ وایو چې ډیش یور سټوري بوک از یور. ټیک شو. نو که موږ په دې کې ویر یور سټوري بوکس یور، نو دا خبره به غلطه، خو موږ وایو چې واټ، دا په دې کې به موږ څه شی یوز کوو چې که وټ په دې کې موږ یوز کوو نو هغه به هم غلط راځي، خو موږ به وایو چې وچ. ټیک شو. وچ لفظ چې دی په دې کې ډېر زیات سوچبل دی. ټیک شو. بل زموږ سره راځي ډیش از یور فیوریټ گیم، واټ از یور فیوریټ گیم، یا موږ وایو چې وچ از یور فیوریټ گیم، نو هغه هم غلطي، خو وټ چې دی په دې کې زموږ سره وټ لفظ چې دی هغه به ټیک راځي. بل زموږ سره راځي چې ډیش آر یو لوکینګ سو هیپی، why are you happy، دا looking so happy، why لفظ چې دی په دې کې سوچبل دی. او بل زموږ سره راځي ډیش is absent today، who is absent today، who لفظ چې دی هو په دې کې، نو موږ له به داسې سینټینس راکړی چې په دې کې زموږ سره سوچبل کوېسچن ورډ په دې کې پوټ کوي، نو په هغې کې به موږ داسې کوېسچن ورډ چې دی هغه به پوټ کوو. بل زموږ سره راځي a simple future tense refer to action and event that will happen in future time. سمپل فیوچر به موږ هغه ټینس ته وایو چې هغه موږ له هغه کارونه راکوي چې هغه په سمپل په فیوچر ټایم کې زموږ سره کېږي. سمپل په فیوچر ټایم کې د هغې دپاره زموږ سره څه شی دی، د فارموله زموږ سره څه شی دی، اول به زموږ سره سبجیکټ راځي، د هغې نه وروسته هیلپینګ ورب چې دی ویل شل، دا زموږ سره هیلپینګ ورب دی. بل پس پام اف د ورب بیا راځي، او بل به آبجیکټ. دا درې خبره، سبجیکټ، شل ویل، بل پس پام اف د ورب او بیا آبجیکټ. ټیک شو. په نیگیټیو سنټنس کې به زموږ سره سبجیکټ بیا شل ویل او نټ به سره یوز کیږي. دقه صرف دغه یو خبره ده چې په دې کې به نټ یوز کیږي، او بیا به نورې قصه چې دا هغه به ټول یو شانې. په انټراګیټیو سنټنس کې چې دا شل ویل چې دی دا به زموږ سره اول راشي، بیا به سبجیکټ، بیا پس پام اف د ورب او بیا آبجیکټ. ټیک شو. نو دا زموږ سره د سمپل فیوچر ټینس دغه فارمولا. ټیک شو. مونږ وایو چې they will buy a car at the end of this month، دا زموږ سره څه شی دی، دا ټول سنټنس چې دی دا زموږ سره سمپل فیوچر مثالونه. ټیک شو. دا پکې سوالیه دغه شو. ټیک شو. انټراګیټیو نیګیټیو ټوټل دغه چې دی ویل هی. ټیک شو. دا چې دی د ټوله قصه چې ده دا زموږ سره ټولې سنټنس چې دی دا په سمپل فیوچر ټینس کې راغلی. بل چې زموږ سره سنټنس ټایپ، دا چې دی دا هم انتهایی اهم، ځکه چې د دې په باره کې زموږ سره ډیر زیات کوېسچن کېږي چې دا سنټنس چې دی دا کم نمونه سنټنس دی، وچ ټایپ اف سنټنس دی. نو کمانډ سنټنس به موږ څه ته وایو چې یوز ټو ګیو کمانډ، په هغې کې به موږ له کمانډ راکړی. ټیک شو. حکم به یې راکړی چې وی یوز ا فول سټاپ ایټ د اینډ اف دس سنټنس، په دې کې د دې په اخره کې به موږ څه شی فول سټاپ به یوز کوو. څه شی دا فول سټاپ. these sentence are also called imperative sentence. دا کوېسچن هم راتلی شي چې کمانډ سنټنس دویم نوم چې دی هغه زموږ سره څه شی دی، نو موږ به وایو چې امپیریټیو سنټنس ورته وایو. ټیک شو. بل زموږ سره دی انسټرکشنل سنټنس. انسټرکشنل چې موږ یو سړي له پکې انسټرکشن ورکو چې یاره دا کار به داسې وکړي، دا به داسې وکړي، نو هغې ته موږ انسټرکشنل سنټنس وایو. ګیو انسټرکشن آن هاو ډو تھنګ، چې د یاره دا کار به څنګه کوې، د دې په اخره کې به هم زموږ سره څه شی فول سټاپ به راځي. د دې دواړو سنټنس په اخره کې به زموږ سره فول سټاپ راځي. ایکسکلیمیټري سنټنس هاو سډن فیلینګ، دا چې دی دا سډن فیلینګ یاره چې دا کار دی ویل
it will end exclamation mark مونږ دې ته وایو د دې په اخره کې به داسې مارک راځي او دا دوه چې دي د دې په اخره کې به څه شی فول سټاپ راځي لکه اوس مونږ وایو کنه انسټرکشن سنټنس چې پرای ان اونین پر یو اونین چې دی هغه په 15 ولا 9 منټو کې چې دی نو هغه فرای کا او پوخ کا ټیک شو take your medicine before sleeping د کېدو نه مخکې به میډیسن اخلي یا read the given non verbal clues ټیک شو بل زموږ سره کمانډ سنټنس چې clean your room drink juice please sit down په دې کې به موږ کمانډ ورکو ټیک شو بل چې دی exclamatory sentence دی د هغې مثالونه څنګه دی چې what a lovely waterfall you won a gold medal ټیک شو what a cold day ټیک شو نو دا ټول زموږ سره څه د exclamatory sentence مثالونه راځي ټیک شو په دې کې موږ وایو چې په اخره کې بس full stop او په دې کې چې دی موږ وایو چې په اخره کې بس شي exclamation mark تاسو وینئ په ټولو کې exclamation mark په اخره کې ورکړی شوی ټیک شو بل موږ سره راځي do او does do به موږ کله استعمال او does به موږ کله استعمال do or does use at the start of a sentence دا به د سنټنس په سٹارټ کې دغه کې چې خو چې کله سنټنس زموږ سره question sentence such sentence end with question mark نو په اخر کې به موږ question mark سوالیه نشان چې دی هغه به سکو هغه به پکې ورکو لکه چې دا do او does موږ له سنټنس په اوله کې راغو نو په اخر کې به خامخا په کار چې دغه موږ question mark ورکو ټیک شو لکه اوس موږ وایو چې do you play hide and seek په دې کې په اخر کې question mark دی ټیک شو yes I play نو په دې do چې دی هغه په دې سنټنس کې نشته په دې کې do دی په دې کې دی does ټیک شو نو په دې کې نشته نو په دې کې په اخر کې موږ question mark نه دی ورکړی question mark چې دی هغه د do او does چې کله په سنټنس کې اوله کې راشي نو د هغې دپاره ضروري دی ټیک شو بل زموږ سره دی چې د poem little thing د هغې موږ سنټرل آیډیا یا موږ ورته وایو څه شی theme of the poem ټیک شو نو هغه زموږ سره څه شی دی که دا زموږ نه تپوس وکړی شي چې یاره لیټل پویم چې دی هغه د څه دپاره یوز شي دا دغه شی د څه په باره کې نو موږ وایو دا وایي د poem little thing highlighting ټیک شو highlight the important of little thing د وړوکې څیز چې دی د هغې important موږ ته ښایي چې it teach us little thing are not useless واړه څیزونه چې دی وایي هغه زموږ سره not uselessly therefore they should not ignore نو دا به موږ ignore کوو نه ټیک شو everything has its importance وایي هر یو څیز چې دی د هغې خپل دغه چې دی خپل امپورټنس دی no matter how little it may be که دا وړوکی او که غټې خو زموږ سره د هر یو څیز چې دی خپل امپورټنټ دی نو د دې نه دا مطلب شو چې یاره خدای پاک چې دی هغه یو څیز چې دی هغه بې پیدې نه دی پیدا کړی خو ټول څیزونه چې دي که وړوکی دی که غټ دی خو هغه ټول چې دي نو هغه څه شو څه دي هغه څه نه څه یوز او څه نه څه امپورټنس د هغې شته دا و زموږ سره اخري ویډیو ټیک شو لاست ویډیو و د څه شي د کلاس 4 اخري ویډیو و ټیک شو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ د کلاس 5 د سر نه شروع کوو 5 اولنی چپټر چې دی هغه به موږ سٹارټ کو نو موږ سره اوس یې ویډیو چې دی هغه د دوو کلاسونو ویډیوز چې دی هغه په دې پلی لیست کې څه شو هغه ورکړی شو تاسو هغه کتی شئ د دې نه تاسو سټډي به تاسو څنګه کوئ تاسو د دې نه امپورټنټ پوینټس راخلئ لکه اوس فار ایگزامپل ته په یو ناون په ډیفینیشن پوهېږئ چې هغه در سره لیکمه خو چې ته پروناون دی یا د ناون یو ټایپ دی د هغې په ډیفینیشن نه پوهېږي نو هغه ځان رواله په رجسټر کې ولیکه چې کله په کومه ورځ پیپر په هغه نایټ باندې ته هغه خپل رجسټر وکتو نو انشاءالله د انګلیش پورشن چې دی دا ډېر زیات امپورټنټ پورشن دی او دا به انشاءالله ستا چې هغه به په ډېرو ښو نمبرو باندې پاسي زیاده تر مقابله چې په دغه کې په پیپرو کې هغه د انګلیش په پورشن باندې ځکه چې بعضې سړی د هغه بایو سبجیکټ دي د بعضې اسلامیات دي بعضې میتس دي بعضې بل څه خو زیاته مقابله چې نو هغه د انګلیش په پورشن باندې نو تاسو چې دی دا کوم پوینټس چې په دې کې موږ ډسکس کوو نو هغه پوینټس چې دی د هغې نه یو لاین ون لاین ام سی کیو ځانه جوړوئ په رجسټر کې لیکئ دا به انشاءالله ستاسو ډېر زیات په کار راځي د الله په